الرحمن الرحيم. عن عزيفة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينبغي للمؤمن أن يذل نفسه. قالوا: وكيف يضل نفسه؟ قال: يتعرض من البلاء لما لا يطيق، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمایلو وی مومن د پاره دا مناسبه نه ده چې هغه خپل نفس ذلیل کی. صحابو تینا تپوسو کو وی د الله رسول وی خپل نفس بسنګ ذلیل کی. نو د الله رسول ارشاد فرمایلو وی چې کم سړی د سشي طاقت نه لري هغه په ځان باندې راواړي. علما د دین مراد دا اخلي وی چې انسان هغه صفات و نزان او ساتي چې کم سړی هغه ذلیل کوي. دا هغه کارون نه دي ځان او ساتي چې کم کارونه انسان ذلیل کی، نو وی دا په خپل نفس باندې نور شزونه امبارول دي. او نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم چې دا ارشاد دی نو دا ډیر مخکې د پاره بیان کړی دی چې انسان بدا سے اعمالو کی چې هغه بد عملونه به د محشر په ورځ دا سړی مخکې نشي وړی. په روایت کې راځي حضرت علی رضی الله تعالی عنہ فرمایي نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم ارشاد فرمایلو وی الله تعالی مومن بنده سره ډیر زیات محبت کوي. وی کله یو سړی په فتنو کې مبتلا شي دا غي نه بعد توبه وکړي. د دې مطلب دا نه دی چې یو سړی به ګناه کوي او ګناهګار سره د الله محبت ته نه، چې کله دې سړی ګناه وکړه د هغې نه پس ته د کې اغستو مانتیا خفګان راغه دی وی چې الله خفه یم په دې کار، یاره الله نه کوم ډیر زیات خفه یم ته یې ته به رانه تپوس کې. نو د دې انسان په نفس کې چې کم هغه ځان سپکوالی راغو الله ته، نو دا هغه فتنه ده او الله داسې بنده سره محبت کوي چې یاره دې ګناه کوي د هغې نه پس راپاسي الله دې معاف کوي. ابو سعید خضری رضی الله تعالی عنہ فرمایي رسول الله صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایلو وی د مؤمن مثال د هغه اس په شانته دی وی چې کم اس په یو موږي باندې تړلې شوی، کده ډېرې منډې تړې وي یو خوا لاړ شي بل خوا راشي نو دی خو تړلې شوی دی، واپس راشي خپل هغه موږي له چې کم ځای کې تړلې شوی دی. وی که یو مؤمن هر څنګه مؤمن وي وی آخره کې دی رجوع الی الله کوي الله طرف ته راشي. او چې کله یو انسان بدعملیو کې توبه کوي په دې الله ډېر زیات خوشحالېږي. حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ یو ځل روان دی یو کس وکته چې هغه کس د یو کور نه راووت او ور سره شراب دی. عمر صاحب په پوه شو چې د سره شراب دی، روب عجیب روب دی. نو چې کله عمر صاحب وکتو دی سړی په صادر کې پټ کله چې پټ ک وی سدي در سره ځوانه نو د پړ کې هغه یره پراته واغه خوف داسې راغو چې الله بس حیا مې وساتي عمر رضی الله تعالی عنہ ته شرمنده نه کې بیا بداس نه کوم بیا به شراب نسکم. چې کله عمر سے برغ ورته وی سدي وی سرکه ده چې کله هغه راوکږي هغې نه سرکه جوړه شوې ده. دا هغه د بنده د یرې نه سړي توبه ویستا او داسې خلوص پکې راغه چې الله د هغه نه راضي شه د هغه توبه قبوله کا. زما محترمو په هر حالت کې توبه ویستل پکار دی. ابو هريره رضی الله تعالی عنہ یو ځل روان دی په لاره باندې او په دې وخت کې یو زنانه مخې ته راځي وي اے ابو هريره وی یو ګناه مې وکړی الله به مې معاف کړي. وی څه ګناه دې کړی ده؟ وی بدعملي مې کړې وه د هغې نه ماشوم پیدا شوی هغه ماشوم مې بیا ووژله. وی زه وی تم هلاکه شوې او وی چې چا سره دې کړې ده هغه هم هلاک شو. ابو هريره صاحب فتوا ورکوي واپس چې کله راځي نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم ته وی یاره نبی کریم صلی الله علیه وسلم موجود دی ما فتوا ورکا. وی د الله رسول یو ښځې راته داسې ووې. ابو هريره رضی الله تعالی عنہ ته وی وی ابو هريره وی تا به ځان هم اوس هلاک کړی ښځه به دې هم هلاکه کړې وه. وی آیت هغه آیات د الله تبارک وتعالی د کلام نه دی اورېدلې والذین لا یدعون مع الله الها آخر. وی کم سړی چې هغې
الله نه علاوه بل څوک الہ نه ګڼي. وی د دې بده الله په نیکو باندې بدلی کی، وی هغه ګناهونه ختم کی په نیکو ولور کی. ابو هريره رضی الله تعالی عنہ را منډه کوي، تیز تیز راغه پلارو کوسو کې منډه وی هغه پلانې خزه شوا. ماشومان وی ابو هريره لیونه شوه دی چې کله هغه خزه ته ورسېده نو ابو هريره رضی الله تعالی عنہ ورته وی ویره ما نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم نه تاسو کو ستا بارکی راته داسې وی او دا آیات راته وی اخذ دومره خوشاله شو چې زما غونته ګناهګارم الله بخي. یا خزر منډه کا او وی زما یو باغ دی وی هغه د الله په نوم باندې صدقه کا. نو د توبې دومره لوی اهمیت ته چې انسان دومره لوی ګناه وکي. دا عتبه یو نوجوان وو، د ډیر زیات ګناهګارو. حسن بصری رحمه الله یو ځل تلاوت کوي او مجلس کې تقریر کوي، الم یأن الذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر الله. یا هغه وخت نه دی راغلی چې د خلکو داړونه د الله نه ویریږي. نو دې ناسته دی وی اے حسن بصری رحمه الله، اے تقی الله، د الله متقی بنده، وی الله بزما غنته د شرابي د بدعمل توبه قبول کی. وی او الله بس تا غونته د سړی توبم قبول کی. نو وی دې ال تر اپری و توبه وشش چې کله په هوش کې راځي. حسن بصری رحمه الله ورته یو سو اشعار وی، ایا شاب لرب العرش عاصی اتدری ما جزاء ذوی المعاصی. وی ګناهګار د عرش رب نافرمانه بندا، وی تمره نافرمانیانه کې وی تا ته پته شته چې دا کم ګناهونه ته کې د دې سزا څه شه ده. سعید للعصاة لها زفیر وعیز یوم یؤخذ بالنواصی. د نافرمانو خلقو د پاره جهنم دی او هغه جهنم چې الله به تاسو د دې تندین رونیسي او هغه زه تبم وګرځي چې کم وخت کې جهنم خو په غوسه کې وي، هغه جوش وهي چې د جهنم یان ما ترا لېګا. فإن تصبر على النيران فعصي وإلا كن على الإسيان قاسي. وی کچرتا ته په جهنم باندې صبر کې جهنم ته د ټینګې نو کو ګناهونه کو څومره ګناهونه کې، او که جهنم ته د ټینګې نه نو توبه وکړه د معصیت نه ځان لري کا. وفيما قد كسبت من الخطايا رهنت النفس فجهد في الخلاص. ای وی تاسو کو وی ګناه د چا د پاره وکا، وی خپل نفس الله سره پرهن کې خیره د جهنم سره د پرهن کې کیخه. وی خپل نفس د ګناه په بدل کې حواله کړي دي، وی شابه اوس تکړه شه د خپل نفس ته اخلاص کا. مطلب دومره د ځان گیر کړي دي په معاشره کې یو سړی چرته چانه سالي هغه ورته وی یره په بدل کې را سره سکیک دا کنه چې سبا ته دا قرض راکې کنه راکې نو دا رهن به را سره پروتي. نو سړی دومره ګناهونو کې چې خپل وجود پر رهن کې کیدي چې کله دا ورته وی نو دا سړی ډیر پجړا شو، عتبه ډیر اوجړل او دعا کوي الله وی درې دعاګانې وکي. وی الله وی یو خو می صاحب قوت کا علم می زیات کا چې کوم خبر از اخلم اگر ته یادېږي. او دویمه دعا دا کوي وی الله وی مال داسې आवाज راکا داسې قرات را لراکا وی چې کم سړی زما قران اوري او هغه زړه ته رسی. او دریمه خبره وی الله داسې زین را رزق راکا الله چې زما وهم او ګمان کیم نه. نو دا درې وانه دعاګانې د قبول شوي. یو خو صاحب علم سړی شو، شرابي سړی را پاسی صاحب علم ته جوړیږي. دویم د بچ کله قران تلاوت کو چې ډیر داسې سړی وو چې هغه زړه به د کانی وو هغه پر جړا شو د قران ته توبه به وستا. او وی دریم وی د کور ته روزانه کور ته بچلاړو روټه بم پرته و سالن بپروتو مرګ پورې چاته پته اون لګی چې دا سالن راځي کم زینا دا خوراک کم زینا راځي. نو هغه د توبې د علامتو یو عالم نه چاته پوسوکو وی د انسان توبه چې کله قبول شوی د دې څه علامت دی هغه ورته یو څو خبرې کوي. وی کله چې د انسان توبه قبول شي نو وی د خپل نفس د ګناهونو نه بچ کی، وی د الله مخ ته داسې ودرېږي چې الله د ته ګوري. او کم ځای کې چې چاته څوک سړی ته څوک ولاړي نو هغه ځای کې د ګناه کولې شي، مطلب یو دوه درې کسان ولاړ دي الته به څوک ګناو کی نو وی دا سړی په ځان داسې ګڼي چې الله ماته بره ولاړ دی. دریم وی د نیکانو خلکو صحبت د اختیار کی، نیکانو خلکو سره زیات کینی بدانو نه ځان وساتي. او بل دې چې د په لږه دنیا هم صبر وکړي، که الله دله څومره ورکه په دې صبر وکړي چې څه مال دی ورسره په دې باندې شکر ادا کړي. او چې کم ځای کې ګناه کاري په هغه باندې په څه چل کېږي هغه ځای نه زر ځان وکاږي خپل ځان ملامته کوي. نو د دې حدیث نه مستاق دا دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کم پیلنې حدیث هم وی مؤمن
خپل نفس چې دی نو وی هغه خپل نفس ځان له ذلیله کوي. نو د ذلت نه دا مراد دی چې انسان توبه وکاږي. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین.